السلام علیکم ټولو وړونو ته د سید نجیب طرف نه ډېر ډېر د سلام وي. وړونو لکه تاسو ته پاتې دی څه پراچینار کې څه کومه امن جرګه د پراچینار صورتحال کنټرول کولو دپاره ډېر کوشش ته کوي او موږ کسو په سوشل میډیا باندې مختلف پوسټونه کیږي، سوشل میډیا باندې مختلف پروپیګنډې کیږي چې یاره امن جرګه څه کومه د هغه نه کم شوله. د امن جرګې یو ډېر ښایسته سید څه نامه سید افتخار قاضي صاحب دی، هغه مو سره په دې انټرویو کې موجود دی. پوښتنه ترنه کوو چې یاره د امن جرګې په حوالې سره موږ ته لږ انفارمیشن شیر کړي چې ما کا د اوورال ټولو کورمیوالو ته پاتې ولګېږي چې امن جرګه اوسه پورې څومره کامیابه شوله. دې ته مو سره موجود دی سید افتخار حسین. جی السلام علیکم افتخار صاحب. وعلیکم السلام. افتخار صاحب اول خو موږ ته ډېر زیات شکرګزار یو چې دومره قیمتي ټایم تا موږ ته راکړلو. خدای دې تا ته خوشحالۍ عمر ډېر کړه. د پراچینار چې د کومه امن جرګه وه هغه په حوالې سره موږ تا نه څه پوښتنې کوو. اول خو لکه د سوشل میډیا کې کومه پروپیګنډه کیږي د حوالې سره لږ موږ ته وایه چې آیا د امن جرګه وکینه کم شوله چې د کومه سوشل میډیا کې خبرې کیږي دې په باره کې کاینډلي ته لږ موږ څه انفارمیشن شیر کړه. نجیب بھائی تاسو ډیره مهرباني. زه خپله د جرګې یو ممبر یم. دا داسې چل دی چې موږ اول پرون جی سی صاحب سره جرګه وشوه، علي سناتا و علي تشیا و خیر یو دې طریقې سره جرګه وشوه او هغوی موږ ته خپل یو هدایات، یو سوچ، یو فکر د مستقل امن دپاره راکړو. په سبیل داسې وشو چې د علي سنات و علي تشی مو خپل منځ کې کېنستو چې ګورنمنټ نه بغیر مو خپل یو سوچ وکړو چې هغه کې فخر زمان او د مو سیکرټري صاحب خپل سوچونه فکرونه پیش کړو. علي تشیا 20 کسانو، علي سناتا 20 کسانو خیر یوغې طریقې سره ښه روغه جامه وشوه. د کومه پروپیګنډه څه دی دا بالکل پروپیګنډه دی. زه د خپلې جرګې یو ممبر یم، زه دلته کې یم، زموږ نن څلورمه درېیمه شپه دی، دا ټوله پروپیګنډه دی. دې څه خبره نشته. نور تاسو څه مخکې سوال کوئ. موږ دویم پوښتنه دا نه کوو لکه چې د کومه موږ کسو که نه په سوشل میډیا باندې نیکسټ دا پیغام کوي چې یاره اوس د کوم د ټلو پراچینار روډ دی دې کې ډېر زیات داسې کسان دي چې هغه مطلب دهشتګردي کوي. اوسه آیا د امن جرګه به دې کې کامیاب شي چې د ټل پراچینار کوم روډ دی دا به مکمل سیکیور شي او څو پورې به دا مثال کلو شي د کوم لوکل کوم کسان دي دغو دپاره؟ نجیب بھائی نن خو داسې وشو چې ایمو د کمیشنر هاوس کې نن جرګه وشوه چې هغه کې دواړه فریقین موجود وو او صوبایي ګورنمنټ چې څومره وو هغه څومره قیادات وو د سی ایم صاحب کوم قیادات وو هغه هم دلته موجود وو او د ایمو سابقه منسټر ساجد روی دا مو کې موجود وو او دلته کې ناست وو او دلته چیف سیکرټري ورکې وو. هغوی دې دپاره یوه صوبایي کمیټي جوړه کړې دی، صوبایي ګورنمنټ حکومت. هغه بیا خبرې مبرې وشوې، هغه کې جی سی صاحبه وو، بیا ایمو علي تشینا جلال بنګش ډېر ښکلی یو ښکلي روغې خبرې وکړي او ډېره ښکلي د کورمې امن په باره کې د کورمې مستقبل په باره کې یو ښه بریفینګ یې ورکړو. او بل طرفه ملک فخر زمان چې یو امن پسند سړی دی، یو شیرین زبان کې هغه هم خبرې وکړي او ډېرې طریقې سره او حکومت نه ګیلې هم وکړي او راتلونکي مستقبل دپاره چې دا روډ سکیر شي. خو ټولو متفقه دا خبرې وکړي چې دا روډ کې کوم متعهد استه دسته د مخلوق پرو دی، دا روډ زما د ریاست دی او پکار چې دا ریاست تاسو ماده چې دغه روډ مخنیوي وکړو چې دا روډ کلیر شي. البته کوم ځای کې مثال چې تا چوک غبي هغه ځای کې هغه علاقې والا خلک دي هغه مواد سمرسته کوو خو روډ زمای تاسو دی. نور مو نجیب بھائی د ایت ان شاء الله د جرګه به کامیابیږي. دې ته مو ته داسې هدایت دي چې تاسو هفتانه 2 هفتې تیرې کړي خدای به داسې مستقل امن وړو چې پراچینار کې بیا انده دپاره د سیران شي. نو الله پاک د خیر وکړي ان شاء الله جرګه ښه روانه دی. کومې پروپیګنډې چلیږي نجیب بھائی دا بالکل پروپیګنډه دی. ښه ماحول کې دې چلیږي هر دواړه پروپیګنډې آیي چې خدا را په کور مې رحم وکړي په کور مې مدد هغه حکومت جوزي نه پیش کو. خو
سجید بھائی او سابق منسٹر پدی ٹھیک دے یاره پکار دے روډ کلیر شي او مو ماده عوام دے هغه ته د تکلیفي هغه ته د خوراک او نور تکلیفونه دي تلیمونه دي او سبق دي دادي خو بهر حال دیني ماده ابل طرف هغه او مو جلال مو تجمل هغه دا ډیر خروغ روان دي ان شاء الله بل پر کې نه روان دي او ما امید نجیب بھائی ما امید چې ان شاء الله داره بخو یو پیدار امن رسی او مستقل امن برسی او ان شاء الله د خلکو ته ضرورت ده او کومي پروپاګاندا دي چې دي ما اندازې سره دا ټولي پروپاګاندا دي ان شاء الله د څوک خبرې کوي دا څه د څه کې ساستونه جی افتخار صاحب ډیره مننه د انفارمیشن ریکول یو پختہ دا نه کوم چې لکه د کوم روډ حواله سره تو خبره وکړه چیرې ان شاء الله دا به مکمل سکیور کیږي لکه ګورنمنت دا ویلیو چیرې د کې به مختلف مو چیک پوسټ لګاو د ډیپلویمنٹ به کړهږي د چیک پوسټ والا او دا روډ به څوره ټایم کې به ان شاء الله سکیور شي چې ما کا د کوم ام درفته د خطر طریقې سره اون شي ویلي چې پراچینور کې به تو استپاتی وي چې ډیر زیات مطلب د میډیسن کمای دی اندسه کوم خوراک سمو دا کمای دی دا روډ نه کوم کور دی دا به کله سٹارټ شي نجیب بھائی دا خو مته په پرچنار کې هم دا خبره کړې و چې پښتون به کوو دالته دا د تاسو مویله څه دلته به صوبایي ګورنمنت یو کمیټي ته جوړه کا چې دې خصوصي فند ورکو د روډ لپاره او د نورو مسلو حل کولو د شخړو ختم کولو لپاره هغه ته ماده صوبایي ګورنمنت یو کمیټي جوړه کا چې کې خو علاوه قیادت والا وزیران دي منسټران دي هغه ورکی دي او عسکري قیادت باور کیوي او موجوده انتظامیه باور کیوي علي تشین با کسان خلی علي سنت نه باغم خلی دا به ان شاء الله روډ به ان شاء الله ډیر زر نظر وشي خو ما ته تر اندازه ده ټول ډیسټریکټ کورم ته ان شاء الله د روډ په متعلق ډیر خپل زر لوړ شي او الله پاک نمو دا وغړو تاسو مو دوانې کوو ان شاء الله د پوزیشن به ان شاء الله ډیر ښه شي امین بس اخیری پیغام دا ورکا چې د کوم مطلب د کورمي چې بهر ملک مسافرون وډونه دي هغه ډیر زیات مطلب پریشان دي هغه ته مطلب د جرګي اند په حواله سره څنګه به مثال یو داسې پیغام ورکړي چې هغه ټولو ته مثال زړه ته سکون ملو شي ویلي ډیر زیات پریشان دي هغه بهر ملک والا کسانو ته بیرونی ملکی مکون کسان دی موډونه دي مو حال کورمي والا ته چور دی هغه ته مو سلام کوو هغه ته وایي چې ان شاء الله په تاسو خلکو او ان شاء الله په تاسو کسانو مکرم خپل دي تاسو مو نه زیات ټینشن کوي ان شاء الله دعاګانې کوي ان شاء الله مستقل امن برسي او خېټه د کیسه برسي مو هم دا غوړو چې خیر د مونږ ورېدي تیری شي مو ته تکلیف شي دا په خبرو کوټو کې خو نن امن راواله سبب یا شخړی وي سبب بیا دزي سبیل بیا وی دا نه مو اندازه د سیده ان شاء الله داري به مستقل امن شي نورا بهر کسانو ته ان شاء الله تاسو مبادله ونی کو تاسو یاد ونی کوئ ان شاء الله کورمي کې به یو بیا د خوشاله ډول غږیږي ان شاء الله ډیره مننه افتخار صاحب شکریا د تا قیمتي ټایم راکولې وړونو تاسو به د افتخار به ټوله خبرې اورېدلې وي د امن جرګې په حواله سره مو به رب تسولو کو چې پاک پروردګار د امن جرګې زر په زر دوی ته کامیابی ملو کې او پراچینور کې مستقل طور باندې آلته امن او امان قائم کې افتخار به ډیره مننه شکریا ثانک یو ډیره مهرباني نجیب بھائی تاسو ډیره مهرباني السلام علیکم د مهرباني وړونو مو سید نجیب تراو کی اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته